پنځمه سپاره دریم رکو سوره نساء شپږم رکو. پنځمه سپاره دریم رکو سوره نساء شپږم رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء. سړی په ښځو باندې افسران دي بما په سبب د دې خبره فضل الله چې الله فضیلت ورکړی بعضهم علی بعض بعضې د دوی ته په بعضې باندې وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې چې سړي په دوی باندې خپل مالونه خرڅ کوي. فالصالحاتو پس نیک بخت بیبیانې قانتات ادب والے حافظات للغیب خاوند پن موجودگی کی حفاظت کون کے بما پاغس سرا حافظ اللہ چھ اللہ دا دے حفاظت حکم کڑائے. واللاتی تخافون نشوزہن اغا خزے کم خزونا چتا سنا فرمانے اندیخنا محسوس کے فعزوہن دوی تنسیت کوئے وحجروہن دوی نسیت تشے فی المضاجع پزائد الماستی کے وَضْرِبُوهُنَّ او دوی وہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس کچھر تو دوی تاسو تابدارشی فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا بیا تاسو پو دوی باندے سلار مخوخوے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا بے شک اللہ اوچت اولوئی دے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او کچیرت تاسو یر محسوس کے د ښځې او خاوند د جګړې فبعثوا حکما من اهله پس یو فیصله کوونکی راپورته کوئ د سړیو له طرف نه وحکما من اهلها یو فیصله کوونکی د ښځې والو له طرف نه ان یریدا اصلاحا کچیرته دوی دواړو د صلح اراده وي یوفق الله بینهما الله به دوی دواړو په منځ کې موافقت راولي. ان الله کان علیما خبیرا بے شک الله پوه او خبر باندې علم لرونکی دی. واعبدوا الله عبادت ته الله کوئ ولا تشرکوا به شیئا او د سره شریک مگر زوی. وبالوالدین احسانا مور او پلار سره ښه کوئ. وبذی القربا خپلو خپلوانو سره ښه کوئ. والیتاما یتیمانانو سره ښه کوئ. والمساکین او مسکینانو سره ښه کوئ. وجار ذی القربا او نزدې والو ګاونډیانو سره ښه کوئ. وجار الجنب او لرې والو ګاونډیانو سره ښه کوئ. وصاحب بالجنب د یو اړخ د بل اړخ ګاونډیانو سره ښه کوئ. وابن السبیل راهګیر مسافرو سره ښه کوئ. وما ملکت ایمانکم او هغه منځې هغه غلامان چې د ستاسو په لاسونو کې دی هغوی سره ښه کوئ. ان الله لا يحب بې شکه الله نه خوښوي من هر هغه یو کس کانه چې دی وي مختالا فخورا لوی او فخر کوونکی. الذین خلق یبخلون چې بخل کوي ویامرون الناس بالبخل او خلقو ته هم بخل متعلق وایي. ویکتمون او پټوي ما هغه څه آتاهم الله من فضله چې الله په خپل فضل سره ورکړي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا مونږ تیار کړی دی کافرانو دپاره رسوایي والعذاب. والذین خلق ينفقون اموالهم چې خرڅ کوي خپل مالونه ریا الناس خلقو ته خیرو دپاره. ولا یؤمنون بالله الله په ذات ایمان نه راوړي. ولا بالیوم الاخر نه په ورځ د قیامت باندې ایمان راوړي. ومن یکن الشیطان له قرینا پس چا دې پاره چې وګرځېدو مصاحب ملګری شیطان فساء قرینا پس څومره بد مصاحب ملګری دی. وما ذا علیهم او د دوی په دې کې نقصان لو آمنو که چېرته دوی ایمان راوړی و بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې. وانفقوا مما رزقهم الله او الله ورکړلی شوي رزق نه الله په لار کې خرڅ کړي و. وکان الله بهم علیما الله ته د دوی پته ده. ان الله بشک الله لا یظلم ظلم نه فرمایي مثقال ذره د ایوې ذرې برابر په اندازې سره. و ان تکو حسنه یضاعفها
کچېرته څوک نیکي وکړي الله به ورته دو چند کړي ویؤتي من لدنه اجرا عظیما خپل له جانبه به لوی ثواب ورعطا کړي فکیف پس څنګه اذا هر کله جئنا چې موږ راتګ وکړو من کل امة بشهید دا هر یو امت سره په ګواه ګرځولو سره وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او اے محبوب ته مونږ وګرځو په ټولو خلکو باندې ګواه یومئذ په دې ورځې باندې یود الذین خوښوي به خلک کفرو چې کافران دي وسعوا الرسول او نافرماني د رسول کړي وي لو تسوا بهم الارض ای کاش چې د ځمکه په دوی باندې برابر شي ولا یکتمون الله حدیثا دوی به الله نه خبر پټ نه کړي